فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. سورہ نحل شروع پہاگے کی آیات مبارکہ یوسول سوار لسم و پلسم دینا دا سورہ نحل آخرنے باب هغه شروع کیږي چې په هغه کې د یوسل سوار لسم نواله د یوسل اتیشتم آیت پورې آخرنے باب دی. په دې کې دوه تحریمات ذکر کیږي چې کوم الله حلال کړي هغه حلال او کوم الله حرام کړي حرام، او نظر د غیر الله د الله نه ما سوا د بل لپاره نظرونه منل. دا په 15 آیت کې ذکر کی، بیا په 14 آیت کې شرک کی پہلی هغه ذکر کړي چې کوم خلق باغې کې مبتلا دي، چې کوم خلق به شرک پہلی کې مبتلا دي هغه ته به زجر ورکی. بیا په 13 آیت کې 118 آیت کې بیا د سوال جواب دی، او بیا په 19 آیت کی ترغیب دے توبے تا، او په 120 آیت کی دلیل نقلی په واقعات ابراہیم علیہ السلام او لس صفات بداغ ذکر کی. بیا د یو سوال جواب دے په 123 آیت کی، او بیا په 125 آیت کی تعلیم طریقہ دا او د تبلیغ په 15 اصول ذکر کی. په 126 آیت کی بیا تعلیم آداب دی، او په 128 آیات کی بشارت دی. نو دا سورہ نحل و بابونه او د آخرنے باب خلاصه وا. نو اس په دې اولنی آیت کی تحریمات ذکر شوی دي، یعنی یو سیز الله حلال پیدا کړی دی او حلال له تعالی ځان نه حرام کړی دی، یا دی د الله نه ما سوا د بل په حکم باندې هغه حرام ګرځولی دی، یا یو څیز الله حرام ګرځولی دی خو تی د بل په طریقه او په اتباع کې هغه حلال وګرځي، نو دی د تحریمات وی د ځان نه یو څیز حلالول او حرامول. جناب کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې ځن نه ځان نه حلالول کولی شي او نه حرامول، چې ما ته کوم حکم راځي زه هغه حکم مطابق هغه ذکر کوما. لکه نبی علیہ السلام پر ټول ژوند کې پیاز نه دی خوړلی، الان کې دا پیاز جایز دی، خو نبی علیہ السلام دا خوړل جایز دی، خو ځکه یې زه نه خورما چې بیا د انسان د خولې نه بدبوزي. او زما سره فرشتي 24 غنټې خبرې کوي، او فرشتي چې کله خبرې کوي نو دا شونډې د شونډو سره لګوي. څنګه چې انسان دا بوی دا بد ګڼي، دغه شان دی دا فرشتي هم بد ګڼي. نبی علیہ السلام یې ځکه یې زه نه خورما، ابي چې تاسو جومات ته راځئ نو دا مه خورئ، او که خوړلی بیا مه راځئ، که راځئ نو دا پاکول خوله په برش په دې سره پاکول، یا یو خوږ سیس خوړل چې د هغې بدبوسه کېږي ختمیږي. یا دویم مثال سمسره په اردو کې ورته ګوه وایي، زوب ورته په عربۍ کې وایي. نو دا خو حلاله ده، خو نبی علیہ السلام نه خوړه. یو بیر نبی علیہ السلام په درزخان باندې ناس و تشریف فرماو، بل صحابي هغه خوړه او نبی علیہ السلام نه خوړه. بل یو صحابي خالد بن معدان رضی الله تعالی عنہ هغه راوړ نبی علیہ السلام د بطور د بالمستوب، نبی علیہ السلام ونه خوړه. نبی علیہ السلام فرمایل دا ما ته خرابای، او دا عرب چې دوی ټیکه ټیکه کوي او خوري،
نو بعضې سړي مزاج یو شان دي د بعضې مزاج بل شان دي نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې بس دا زه نه خورم خو له ځان نه حلال او حرام نشم جوړو چې کله ما ته الله د یو څیز د حلالول حکم وکړي هغه د حلال ذکر چې د کوم حرام د هغې د حراموالي ذکر کومه د دې وجې نه قرآن کې الله پاک د یهودو ته د عیسایانو ذکر ان کثیرا من الاحبار والرهبان چې د دوی د پیران او مولیان دوی ته د خدایتوب حق ورکوي یو عیسائی عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ دا مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی د الله رسوله زه په دې پوه نه یم چې دا خلک وایي چې دوی خپل مولان او خپل پیران د خدایان وي نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی آیا د دې مطلب دا نه دی چې یو سړی پیر دی او بس ته د خدای لقب ورکوي یا یو مولا دی ته د خدای لقب ورکوي دا نه بلکې چې تاسو ته به کله ستاسو یو پیر وي چې دا څیز حرام دی تاسو به حرام ګڼوي او تاسو ته وي دا حلال دی تاسو به حلال ګڼوي او نو چې تاسو دا کول دغې ته چې د الله سره بل څوک شریک کول او بیا د هغې حکم جاري کول وی دغې ته خدایتوب وایي نو هغه بیا څه شو پوه شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې زه ځان نه حرامول او حلالول نه کوم علی رضی الله تعالی عنہ وی مثلا دا مولخ دا خو حلال دی خو خوري به یې څوک دی له اوس چینیان دي خلک بکار دی نور خو مونږ کو ورته مونږ خو داسې چې ګورو ورته یریو دا ټوپونه وایي اخوا ځای او دې خوا خو د هغې لپاره دا یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی مسجد کې ودرېد اعلان یې وکړو وی علي رضی الله تعالی عنہ باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها واده وه وی دې د ابو جهل لور کوي خو زه درته یم چې زه ځان نه حلال او حرامول نشم کولی بلکې دا ویمه چې زما لور دې پرېږدي او د ابو جهل د لور سره د نکاح وکړي نو د دې مطلب چې نبی علیہ السلام وفرمایل چې زه نه حلال او حرام نشم ګرځولی چې کوم الله حلال کړي هغه حلال او چې کوم الله حرام کړي هغه حرام الله فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا نو خورئ د هغې نه چې درکړي الله تعالی تاسو ته حلالا چې حلال وي طیبا چې پاک وي یو څیز الله پاک حلال پیدا کړل ستا لپاره به حلال وي خو ستا لپاره به الو حلال وي چې کله ته د هغې ګټه وکړي د هغه ستا په تجارت په دې کې راشي مثلا په لاره کې چرګه روانه ده هلکه وایي دا چرګه خوړل حلال دي او راوی نه شي په درخت کې او کور ته وایي چې تکه تکه او بس وایي خوري دا حلاله ده خو ستا لپاره حرامه ده ځکه چې دا د مال د بل دی نو د مال د بل راغستل دا سړي دا حرام دي د بل سړي څیز راغستل هغه خوړل دا سړي دا حرام دي بلکې هغه چې ته خپل حلال مال وګټي په دغه حلال مال باندې سیز واخلې دا ستا لپاره حلال دی دا نه چې د بل نه سیز راواخلې یا د بل سیز پټ کې سرقه وکړې په لاره کې بس دا زما لپاره حلال دی الله حلال پیدا کړلی خو ستا لپاره به د اسباب د دنیا د زندگی چې ده د دې تعلق د اسبابو سره دی نو ته به اسباب استعمال کړې ته به د هغې په وجه باندې پیسې مال دولت حاصلې نو بیا به هغې په وجه باندې ځان نه د حلال مال ګټي د حرام مال دا هم حلال نه ګرځي بلکې د هغې نه ځان ساتل پکار وي او یا تفسیر کبیر والا ذکر کوي چې کوم څیز الله حلال ګرځولی هغه حلال او چې کوم څیز الله حرام ګرځولی هغه څیز حرام ګڼل تفسیر کبیر والا دا ذکر کړي د دې وجې نه نو د دې وجې نه یو څیز حلال دی اوس مثلا طیب دویم یو څیز حلال دی مڼه ده فروټ شول سبزي شوه غوښه شوه هر څیز حلال دی خو طیب اله دی زموږ یو استاد به ذکر کول اوس مثلا غوښه ده تا په خپله حلاله وکړه څیز دې حلال کو بسم الله الله اکبر دی وي او بس نو دا اوس سره هم حلال دی هم طیب دی اوس مثلا غوښه بل سړي حلال څاروی قصاب دی حلال کو دا حلال دی خو طیب نه دی پته نه لګي چې څو ورځونه څومره زړه میخې راوستې ده څومره
زوړ سقی راوستی دی حلال او طیب دې ته ویل کېږي یو څیز راغستل په خپله حلالول هغه خوړل مثلا فروټ دی دا سړی خوري دا حلال دی خو چې اوس هغه څښا شو دا حلال دی خو طیب نه دی یا مثلا حلال دی ته یو څیز خوړل خو طیب هغه دی چې هغه جسم ته نقصان ورکوي یو څیز حلال دی مثلا خاوره حلاله ده اوس دا خوړل دا جسم دپاره صحیح نه دي یا مثلا دا مټۍ شو پخوا به دا مټۍ به د وړو به د تختو بختو دې له ورکولې یا دویم دا لږه تسل راغلی خبرونه راغلی یا دویم دا چې دا سکاره دا حلال دی خو طیب نه دي ځکه چې د انسان بدن ته نقصان ورکوي دا په انسان کې زیړی پیدا کوي یو څیز حلال دی خو طیب نه دی د دې وجې نه لکه ما مثال مخکې وي سمسره حلاله ده خو د بعضې سړو خوښه نه وي موله حلال دی خو خوري به یې څوک نو دې له بیا څوک چینیان دغه خلک به کار دی وشکرو نعمت الله یو شکر کول د نعمت د الله تعالی ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو خاص هغه عبادت کوئ شکر وکړل ډوډۍ دې وخوړه شکر دې ویست الحمدلله دې وي الله به نعمت نور سواږي اوبه دې وڅښلې الحمدلله دې وي الله به دغې ته شکر ویلی کېږي خوب دې وکړو راپاڅېدې خوب په دې وجه کوم چې د الله عبادت په صحیح طریقه وکړمه ډوډۍ دې وخوړه په دې طریقه چې زما دې جسم ته قوت طاقت ملاو شي د الله عبادت کو وکما نو دغه شانتي هر کار کول په دې سوچ چې زه د الله عبادت وکم الله یاد کم نو دغه د انسان دپاره بیا د خیر ذریعه ګرځي او خوړل ډوډۍ کې الحمدلله شکر د الله وکړل نو بیا انسان ته هغه کامیابي میلاویږي خو ناشکري کول نو یاد وشکر نعمت الله نه مراد رسالت دی د حضور صلی الله علیه وسلم او هغه ټول نعمتونه د دنیا کې چې کم نعمتونه دي او هغه چې تذکره په دې صورت کې وشوه د هغې شکر دا دی چې کم الله پاک حلال ګڼلی چې هغه حلال ګڼل پکار دي ان کنتم ایاه تعبدون دای په طور د تنبیه کچری تاسو په حقیقت کې د الله پاک فرمان برداري او د هغه عبادت کوونکي نو د هغه د نعمت شکر ادا کول د دې معلومه شوه چې د الله تعالی نعمتونو شکریا دا هم عبادت دی سړی دا عبادت کوي دا د الله پاک د نعمتونو شکریا ده نو خوب ډوډۍ خوړل د دې وجې نه چې زه د الله عبادت وکړم دغه سره دا نعمت د الله تعالی دی انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر نو په دې کې وس رد دی په نظر د غیر الله باندې او په تحریم د غیر الله باندې یعنی یو څیز الله پاک حلال ګرځولی دی ته حرام ګرځې مثلا صایبه او بحیره دا خو الله حلال ګرځولی دي ته د ځان نه حرامې چې دا حرام دي یا مثلا الله پاک سسیزونه مردار شوا وینه شوا خنزیر شوا الله پاک حرام ګرځول او ته حلال کې نو دا د الله پاک حرام حلال ګرځول او د الله حرام حلال ګرځول او بیا بالخصوص دا درې دلته ذکر کړي دي مردار او وینه او وخه د خنزیر بلکې په اتفاق د علماو چې دا په ټول ادیانو کې دا څه دا حرامو ځکه د آدم علیه السلام نه واله تر نبی علیه السلام پورې څومره انبیا راغلي او څومره دین مذهب هغه ټولو کې دا سودا حرامو خو مشرکانو به د ځان لپاره دا حلال ګرځول نو ځکه یې دلته دا درې واړه څیزونه ذکر کړل نور هم ډېر حرام والا څیزونه دي خو بلکې دا درې څیزونه هغوی د ځان لپاره حلال ګرځول نو الله وی دا حرام دي لکه پښتو تفسیرونو کې یو ترجمه یې دلته کړله وای دا خبره ده خو بله خبره نه ده نو مطلب دا دی یقینا حرام کړي الله به تاسو باندې مرداره والدم او وینا پخوا به دا و چې کله به دا اوزیو شو د غوښې نه مخکې به د خلکو دا وینه سکله نو دا سره دم مسفوح دې ته ویل کېږي بیدون کې وینه دا سره دا حرامه ده دا ناجایز ده
ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر دا هم حرامه ده. پخوا به تار په دې کې د دې دا ویښته دا استعمالېدل، اوس خو دغه لیلون میلون راوتی دغې د ضرورت نشته، بلکې د خنزیر هر جز دا سره دا حرام دی بلکې حلال نه دی. وما اهل لغیر الله به انشاءالله بیا سبا وایو په دې کې تفصیل. الله دې صحیح عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.